حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به جادوګرو نه سخت نفرت کولو چې کوم ځای به هم جادوګر ولیدو نو دغه د قتل حکم به جاری کولو. په دې ویډیو کې د سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د یو جادوګر یو ډیره زبردست واقعي شریکه کومه چې زموږ د پاره پکې هم یو ډیر غټ عبرت پروت دی. نو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به جادوګرو نه ډیر سخت نفرت کولو چې چرته به هم جادوګر لیدو هغه سره به مقابله کوله او باقاعده دغه د قتل حکم به هم جاری کولو. ولی جادوګر به داسې څه چل کولو؟ آیا جادوګر مسلمان نشي کېدی؟ بالکل دی کې هم حقیقت دی په ډېر لاست کې راتاویږو جي چې جادوګر د قتل حکم به ولې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جاری کولو. یو ځای کې یو جادوګر راوتی و چې هغه ډېر زیات مشهور او هغه به د خلکو سره به چې څه کېدل هغه له پته لګېده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له پته ولګېده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورغو دغه جادوګر سره ملاو شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې کاڼي راویشتل او کاڼي لاس یې داسې شاله کو او جادوګر له ووی چې ته جادوګر نو ووایه زما په لاس کې څه دي. جادوګر ورله ووی چې د ستا په لاس کې کاڼي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورله وفرمیل څومره کاڼي دي؟ جادوګر ورله ووی چې دومره کاڼي دي. جي لکه جادوګر له پته ولګېده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاس کې څومره کاڼي دي. خو بیا هغه کاڼي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وغورځول او نور کاڼي راوچت کړل او لاس یې شاله بوتلو. بیا یې تپوس وکړو چې اوس ووایه اوس زما په لاس کې څه دي؟ جادوګر ولوي وماغه کاڼي دي خو دا ځل تعداد دومره دی. وخت لري دومره راوچت کړي او اوس ته دومره راوچت کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم حیران شو. داسې محفل لګېدل او خلک نور هم په جادوګر باندې یقین راغو چې لکه دا خو په رښتیا حقیقي جادوګر دی دله خو د غیب علم هم دی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کاڼي وغورځول او بس داسې لاس ښکته کو ځمکې او راوچت یې کړ لاس کې کاڼي او لاس یې شاله بوتلو. جادوګر نه تاسو کو چې اوس ووایه اوس زما لاس کې څه دي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته جادوګر ووی چې د ستا په لاس کې اوس دوباره کاڼي دي خو اوس ماله پته نشته چې څومره کاڼي دي. لکه حضرت عمر رضی الله عنہ ته تاسو کو چې څومره کاڼي دي تعداد ووایه. نو جادوګر ووی چې اوس ماله پته نشته چې څومره کاڼي دي. نو دغه ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شو ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک څومره پوهه ورکړې وه. دغه ټایم کې جادوګر فیل نشو بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل چال کې فیل کو او هغه محفل له ثابته کا چې جادوګر چې کوم وي د سره شیطانی علم وي د شیطان عبادت کوي د شیطان پوجا کوي. محفل له ثابتول څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاس داسې رامخ کو او وی چې مال هم پته نه و چې د لاس کې څومره کاڼي دي چې څنګه مال پته نه و نو داسې تعلم پته نشته چې لاس کې څومره کاڼي دي. او ډومبنه چې کم کاڼي مال لاس شاله بوتلې کې مال پته و چې څومره کاڼي دي نو تعلم پته ولګره چې څومره کاڼي دي. په دویم ځل مال پته و چې څومره کاڼي دي نو تعلم پته ولګره چې څومره کاڼي دي. په دریم ځل مال پته نه و نو تعلم پته ونه لګي. نو دې خبرې مطلب دا شو چې د کم شي مال پته ده د هغې پته ته د خپل شیطاني علم په وجه باندې لګې چې د کم شي مال پته نشته د هغې پته تم نشي لګولی. جادوګر هغه محفل دا ثابته که چې دی د شیطان پوجا کوي دی د شیطان عبادت کوي او دغه شیطان چې کم دی زمونږ په رګونو کې څنګه زمونږ په دې بلډ ویسلز زمونږ چې کم رګونه دي په دې کې وینه حرکت کوي که نه نو دا شیطان هم زمونږ رګونو کې ګرځي. جي نو دغه شیطان په ترو باندې دغه جادوګر غیب علم ورسره شیطان به ولوي چې د فلاني کس سره مطلب لاس کې حضرت عمر رضی الله عنہ سره لاس کې دومره کاڼي دي چې حضرت عمر ته پته حضرت عمر رضی الله عنہ ته کاڼو پته ولګېده نو شیطان ته ولګېده چې حضرت عمر رضی الله عنہ ته پته نه و نو شیطان ته پته نه و. لکه د کم شي چې انسان له پته نو د هغې پته جادوګر له هم لګي هماغه شیطاني علم ولته هم لګي ځکه د شیطان په ترو باندې هغه معلوموي چې د دې انسان په ذهن کې څه دي د دې انسان په خیالاتو کې څه دي. هغه شیطانی علم په وجه باندې هغه جادوګر له معلومول آسان شي. نو حضرت عمر رضی الله عنہ هغه له ووی چې تا سره شیطانی علم دی او ته د شیطان پوجا کې محفل له ثابته هم که چې جادوګر چې کوم وي هغه سره د شیطانی علم وي او د شیطان پوجا کوي ځکه دله هغه صفته لګي چې د کم شي انسان له پته چې د کم شي انسان له پته نه نو د هغې پته دغه جادوګر هم نشي لګولی. لکه ما سره چې لاس کې څومره کاڼي وو نو چې ما له پته وه دله هم پته ولګېده چې ما له پته نه وه ما بس موټې راډک کړو نو هغه دله هم پته نه وه چې څومره کاڼي دي نو ثابت یې که. جي نو په دې وجه باندې حضرت عمر رضی الله عنہ به جادوګرو نه نفرت کولو او د جادوګرو به باقاعده هغه د قتل حکم هم جاری کولو. جي چې دغه جادوګر چې کوم وي دی د شیطان عبادت کوي دی د مسلمانۍ د لاین نه وتي وي. جي دی د شیطان عبادت کوي د شیطان په ترو باندې د سره دا کم لږ ډېر معلومات راځي د شیطان په ترو باندې راځي. نو نور د عیب علم چې کوم دی الله پاک سره دی الله پاک مالک دی. جي الله پاک علم ورکولو والا دی. یو شاړ غونتې واقع وه چې زموږ دپاره پکې هم یو ډېر غټ عبرت پروت و. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.